توحید عقیده دا معنا چې الله جل شانو په خپل ذات کې او په خپل صفاتو کې او په خپل تدابیر او قدرتونو وغیرہ هر یو څه کې هغه تنها ته اومني دې ته شی ویل شي دې ته توحید عقیده ویل شي او زړه ستا په دې باندې مطمئني او اسې نه لګیا بلا دلیل په دلیل سره لګیا او بیا دغه کې چې کوم د الله جل شانو پیژنګلو د پای کې ته ورډوک شي دا بزان سره یاسات په اسانه طریقه به ورته وایم چې توحید څلور مرتبه دي څومره مرتبه دي څلور مرتبه یو مرتبه توحید هغه اقرار باللسان یو مرتبه هغه تصدیق بالقلب دی یو مرتبه دا اقرار باللسان او تصدیق بالقلب چې ته نه دا په دلیل سره بلا دلیل به نه او بل لا چې تا اقرار باللسان او تصدیق بالقلب کو دا اغه نه پس په الله جل شانو په معرفت کې تر ډوب شي او ورسته ورځ به کوشش کوي او الله جل شانو د مزید پیژنګلو د سکے کوشش پکې دا څلور مراتب دي رسو د الله جل شانو د وحدانیت ورون به شه اقرار باللسان اخر نه شروع کې چې دا خبره د ضروری ده چې انسان کوشش کوي په کوشش باندې پړل دی چې الله جل شانو په معرفت کې بدل ډوبېږي دویمه یو خبره تبع د اقرار باللسان تصدیق بالقلب عقیده معنی او په دلیل سره به معنی او که ته په دلیل سره نه معنی او ته زما پلار مسلمانانو زم مسلمانۍ مده ته په عقیده کې تقلید وای په عقیده کې تقلید په بل پس ور پسې کېدل په عقیده کې بلا دلیل عقیده منل او لا اله الا الله محمد رسول الله منل بعض علما د دې باره کې دا وایي چې دا ایمان مقبول نه دی دا عقیده نه ده قبول الله جل شانه عقیده هغه قبول ده چې ته مطمئن په دې خبره باندې دلیل دې سره په دې خبره باندې چې لا اله الا الله محمد رسول لا اله الا الله محمد رسول الله اخري خبره دغه شو امید و خبره اقرار باللسان تصدیق بالقلب که تصدیق او اقرار باللسان او تصدیق بالقلب نه دي ته منافقت ویل شي څه ته ویل شي وجب باندې لا اله الا الله محمد رسول الله به او پس لکه مطمئن نه دي ته نفاق منافقت ویل شي او که چرته زړه خو دې مطمئن خو بخله دې کلمه نه ویل نو بیا دا یو بل درجه ده اکثر علما په دې طرف باندې چې دام قابل قبول دام قبول له او دا غي وجه ذکر کوي امام غزالی رحمت الله علیه غوي چې دا ایمان اصل کې د زړه اطمینان ته وي اعتماد ته وي اعتماد د زړه سجده د جبې سجده نه دي اصل عقیده هم هغه ده چې هغه په زړه کې موجودي د جبه او صرف ترجمانی کوي او په دې ډېر خپل دلایل پیش کوي امام غزالی رحمت الله علیه اغلی دلیل په هغه کې دا پیش کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل د قیامت پر ورځ د جهنم نه به الله هر هغه سړی مرابر کی چې هغه داغه په زړه کې د اوره د دانی برابر صحیح ایمان موجودي جبه نه یاد کړي سي یاد کړي زړه یاد کړي دا یو خبره او رسول نور روایت کوم خلا ویم د فضائل د لا اله الا الله کی کراته دون هغه کوم د روایت ویمه د شفاعت بارک دا یو خبره دویم امام رازی رحمت الله علیه په یو ځای کې ذکر کړی راخلي خبره کړی دا و چې ما په بعضی کتابونو کې لیدلی قران او حدیث نه ما په بعضی کتابونو کې امام رازی رحمت الله علیه وی مال لیدلی چې کله دا ملک الموت راځي انسان ته کنه د مرګ دا فرشتہ ا دې ملک الموت په تندی باندې الله جل شانو کلمه لا اله الا الله لیکلی چې دا کله مسلمان ته مخامخ شنو خدای پیژني هغه ته ور یاد شي او کافر ته داسې نه یادي ځکه په دغه څه باندې پوېږي چې داسې شي ځکه دا غزله پاغي مطمئن نو خبر آسان شوه اصل ایمان هغه د زړه ایمان څه ایمان دی او بیا د څلور مرتبه درته بیا ویما څلور مرتبه دي توحید نو به اقرار باللسان دویم تصدیق بالقلب دریم دا دوانه خبره دي تاکید او تایید په سبانه په حجت او په دلیل باندې او اخیری خبره الله په معرفت کې ورنوتل هغه کې مزید کوشش ته روزانه چې ستا په معرفت او په ایمان کې سرازي تازگی راځي او داغي رڼا او داغي طاقت سیوا کی هغه قران کې تذکرہ د بار زادتهم ایمان دي خلک ایمان نه سیوا کی خدای هغه معرفت ته الله ورسته ورځ تاسو قران ته ناسې کنه نو الله جل شانو روزانه یو نوې خبره ده الله بارک تاسو سي اوره چې تاسو نور مطمئن شه تاسو د اطمینان چې څونه سیوا کی د طاقت ته ایمان سیوا کی هغه تذکرہ الله جل شانو اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا تلاوت قران کې کیږي داخله څخه کې دي ایمانونه زیاتی کی مضبوطی داسې